او دا بل طرف ته روانه. السلام علیکم. د کچو بیزو کې په غټو بیزو کې لارګو کې په غټو سارو کې دا سترګې چې سپینېږي که نه نو د دې څلور پنځه غټې غټې وجې دي چې ما تاسو ته ووایي چې د ویټامین B1 بیکټیریل وایرل فنګل مایکوپلازما د دې د وجې د پریګننسي ټاکسیمیا د وجې کلاوډي آی راځي دې ته پریشانه کېږي نه ټیک کېږي خو کو علاج ورنه نه کوي نو دا ګورئ بیا مستقل ته ورشي بیا سترګې خرابې کړي دا کوم کارنیا چې ده په سترګو کې چې دا سپینوالي دا کارنیا چې ده د دې کې خاص قسم پروټین دي د هغې ډیجنریشن شروع شي بیا مکمل ضایع شي صحیح ده په سترګو کې ستوري ولګي چاندني ولګي چاندني دې ته وایي دا ټولو نه غټه وجه چې ده که نه بچیا دا بلار به د ویزه که نه ګوره چې کله ویزه بلار به شي نو په دې کې د انرژي انټیک سیوا کېدل پکار دي تاسو ورته ورکوئ هغه نه دا به سټرس کې شي د هغې د وجې په شدید دباو کې شي د هغې د وجې د ټولو نه غټ ساین په پریګننسي ټاکسیمیا کې بلایندنس راځي یا کلاوډي آی راځي صحیح ده یو خدا غټ علامت شو صحیح ده بل دې ته مونږ ویلی شو کیریټو کنجنکټیوایټس یا پینک آی یا کلاوډي آی ورته وایي د دې ما تاسو ته غټې غټې وجې دي بیکټیریل هم کیدی شي وایرل هم کیدی شي مایکوپلازما هم کیدی شي دا مختلف جراثیم دي سټرس دباو هم کیدی شي دې ته په صحیح طریقه باندې خوراک نه میلاویږي ویټامین چې څومره دي هغه ورته نه میلاویږي د دې په وجه باندې سترګې سپینې شي دا د دې یو غټ انډیکیشن دی چې زما کې څه کمې راغلی دی ما ته ځکه دا مسله راغلې ده د دې باډي کوډ ته راشو ګوره راواخله دومره ډرمټایټس دی پکې دومره راوګورئ دا دا وګوره دا پور باډي کوټ دی پور باډي کوټ مطلب دا دی چې دې ته صحیح طریقې سره ملټي ویټامین او خوراک په صحیح طریقه نه میلاویږي کوم چې د دې ضرورت دی بیا دوایه به درته لیکم اول به د دې خپل ضرورت پوره کړي انشاءالله د مسلې به دې ټولې هوارې شي د سترګو دا انفیکشن پې د څو ورځو نه راغلی دی 15 ورځې وشوي عموما دا 2 هفتې 3 هفتو کې دا ټیک کېږي هم چې پراپر علاج ورته وشي علاج دې ورته صحیح نه دی کړی علاج به ورته کوو په دې کې بهترین چایس چې دی نو دا پنسلین دی په انجکټیبل کې ځکه چې دا به مونږ د دې ټولو وجو یو مجموعه به دې ته کوو که بېله بېله وجه مونږ معلومو نو ګرانه به شي راته نو دې کې به انټي بایوټیک تھراپي مونږ د 3 ورځو پورې کوو او د دې علاوه به سټیراید خو دې له نشو ورکولی پریګننټ ته نو ټاپیکل سټیراید به دې ته مونږ په سترګو کې استعمالوو ښه تاسو به یو قسم ډراپ لیکم هغه به ورته سیفیلوسپورین به درته لیکم سیفیلوسپورین دې کې مونږ کوو هغه به تاسو دې ته بس 3 ټایمه 3 قطرې په سترګو کې کوئ ښه ګله دا به نور نه ساتي ځکه چې به دې فوټو سینسیټایز وي نور هوا دا شیزونه په دې سترګو باندې بیا بد لګي نو دا داسې ځای کې بیا ودروه ګله چې دې باندې دغه ډېر نه لګي ښه خبره ده خیر دی لږ هغه ورکوه چې ګرځي را ګرځي خو داسې تیز نوري بیا ورته لږ شانتې خیال کوه تاسو هم د خپلو څاروو د خوراک ډېر غټ خیال ساتئ چې داسې نمونه دې ته وړه مه ګورئ دا وړه بیماري نه ده دا تاسو ته علامت درکوي چې زه ډېر په تکلیف کې یم ټیک ده که نه دا تاسو ته علامت درکوي چې زه په تکلیف کې یم زما علاج وکړه صحیح ده السلام علیکم